100 کټونه 50 بالښتونه او 300 کمبلې دغه شان دی. دې باندې 1.5 کروړ لګېدلي، خلکو پې 5 کروړه لګولي دي. څخه لړ شي نو تندی به یې چې کوم دی نو درته بوټ نیولې او خوند او مزه. دیرې ته رادننه شي داسې ښکاري لکه د وزیر اعظم هاوس چې دومره خوبصورت یې جوړه کړې ده. لکه چې مشر د سړي سمي نو ټول کار یې سمي. باندې خرچه راغلی تقریبا 3.5 کروړ خو شاپې راغلی او ټول لپاره زما زړه نه خمینه چې څوک هم راتلی شي راتلی هر ټایم راتلی شي چې څه ټایم هم وایي د ورځې د شپې بې ټایمه چې څه ټایم یې دا ځای راتلی شي. ماشاءالله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، د ثوابې د خلکو یو بله مینه درته ښیمه. تاسو کو په دې ویډیو کې ما سره کتلی شئ دا خوبصورت او ښایسته دیره چې دی د ټولو عوام دپاره جوړه کړې. دلته کې چې څومره د محلې څومره خلک دي د هغوی غم ښادي نو په دې دیره کې ای ته اجازت دي چې دی ماشاءالله 100 کټونه 50 بالښتونه او 300 کمبلې دغه شان دی د دنیا اوزار چې کوم دی هغه دی کیښې دی وایي چې چاته پکار وي هغه دی استعمالولی شي. د دې کاکا نه تپوس کوم چې دا دونه محبت او دا څونه د اخلاص سره دی دا دیره جوړه کړې، په دې باندې خرچه څونه راغلی او په کم نیت باندې دی دا جوړه کړې ده. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ستاسو د راتلو ډیره مننه. او بس دا خو مونږ یو خواهش وب د پلار په نیکه باندې زمونږ مخکې ښکته یو دیره وه نو هغه ختمه شوه، بیا مو دلته د پټي هغې سر کې یو دیره وه نو اوس مو چې دی نو دا ځای جوړ کړو د خیره سره او ښه ښکلی مو جوړ کړو. ماشاءالله. په دې باندې خرچه څونه به راغلي؟ یاره دې باندې خرچه راغلی تقریبا 3.5 کروړ خو شاپې راغلی. او دا بالکل چې څومره دلته کې غم ښادي وي ټول خلک دلته راتلی شي؟ بالکل دا زمونږ د کلي خلکو دپاره بالکل کلاو زړه مو دی او کلاو مو دا ګیټ هر ټایم چې څوک راځي ورته دې دیرې لنده دیره د هغه چایي چې څوک پکې کیني پاسي. ماشاءالله. وګورئ جی دا د یو مینې میسج دی چې تاسو په دې کې کتی شئ چې ماشاءالله دا 1.5 کروړ روپو کومه دیره ده په دې کې دا د محبت یو آواز دی چې ماشاءالله اتفاق دی، دا د اتفاق یو نشان دی چې په ثوابې کې موجود دی. بل د دې رور را سره موجود دی، سره به یو دوه خبره کوم. کاکا څه ویل غواړې په دې کې؟ بس مونږ خو هغه رور چې دا نو مشر رور مو دی ټول د اتفاق او دغه دا د هغه نه دی لکه چې مشر د سړي سمي نو ټول کار یې سمي. ماشاءالله زبردست. بالکل کاکا ډېره زبردست خبره وکړه چې د کور مشر صحیح وي او په اتفاق وي نو بالکل ټول خاندان بیا د هغې کار هم ښه وي. او د دې شوق هم تاسو کتی شئ غویان هم دی سره ماشاءالله ډېر ښایسته غویان په دې ویډیو کې به تاسو له ښکاري او دغه شان دی دی سره هر قسم اوزار چې کوم دی د زمیندارۍ او دا ښه ماشاءالله د ټاپ زمینداران دي که نه؟ بالکل د ټاپ څومره زمینداري مو وایي؟ بس زمونږ ټولو یو 100 کناله زمینداره ده. ماشاءالله زبردست. بل یو مشر هم را سره دی، سره یو دوه خبره کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ کاکا څه پیغام ورکول غواړې د ټولو پښتنو له؟ بس زه خو د ټولو پښتنو له دا پیغام ورکوم چې په خپله کې مینه او محبت ساتئ، ورورولي ساتئ او بانیتیا بغض کینې نه څه نه جوړېږي. خپله کې ورورولي ساتئ او خپله کې ښه په خوشحالۍ یو بل سره میلاویږئ، کینئ پاسئ او چې څه مو وس کېږي یو بل سره کوئ. دا دلته چې کوم د دیرې دا سیسټم دی که نه دې کې د دوی کوم تعداد سره د هر څه کړي دي دې دیرې ته رادننه شي داسې ښکاري لکه د وزیر اعظم هاوس چې دومره خوبصورت یې جوړه کړې ده نو داسې ټولو پښتنو ته پکار دی او که نه؟ بالکل ولې نه پکار. هر کلي له هر د وسم خبره او د هر چا چې کوم دی نو کله چا جونګړ لړ شي او د هغه وس نو په هغه جونګړه کې به د محل نه سیوا خواږي. بالکل داسې دی او کنه محل جوړ کړی یو ښې ډېرې روپۍ پې لګولي دې باندې 1.5 کروړ لګېدلي، خلکو پې 5 کروړه لګولي دي. بالکل. خو که ور څخه لړ شي نو تندی به یې چې کوم دی نو درته بوټ نیولې او خوند او مزه پکې نه نو لکه. او دلته خو ماشاءالله ماته ښکاري جوړه چې څوک هم راځي بغیر چې وایي تاسو خو پرېږدئ نه. نو به چې چا څه قسمت کي بس که اوبه یې راځي، غریب هم راځي، بس اجره د اجرې تار څنګه سړی راځي دې که لیوني هم راځي، روغ هم راځي. ماشاءالله دې دیرې ته یو بل مېلمه هم راغوی سره هم یو دوه خبرې کوم چې دې خاندان باره کې دی څه رایه ده. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا خو ډېر ښه خلک دی او ډېر مینې محبت والے. اوس هم یو دغه شی د دی ګیټ کولاو هر وخت 24 ګنټې دا کولاو چاته بندېږي نه او ښه قدر عزت والا خلک دی. د دی هم ښه اتفاق او اتحاد دی او خدای دې قایم لري او د هر چا ښه قدر عزت کوي. دا خو تاسو اورېدلي د عالمانو نه چې مېلمه د الله طرف نه رحمت وي که نه نو ما له ښکاري به دوی په دې رحمت باندې جوړې ښه دا سینه اوس هم یو جنازه ده د هغې له رالمه او چې څوک جنازې له راځي به دلته کې تمام کوي. درې پکې موټر سایکلې مو دري خلک هم لکه ښه سیف ځای هم دی. زبردست.
وګورئ جی دا د پښتنو یو مینه ده، محبت دی. مونږ خو د خبره ټول رورولي خوښوي. اورې که مشر دی زمونږ مشر د ټول کلي مشر دی، که غریب دی او که لوی دی که وړوکی دی، او چې زمونږ نه عمر کې سیوا یې زمونږ خو د پلار په ځای پوه شې مونږ د چا دغه نه کوو نقصان. بس الله مونږ دا غواړو چې بس ښه روغې سره ته اوسېږي، ښه خوشحالۍ سره ژوند تېری چې عزیز والي دی عزیز والۍ کې خوشحاله اوسېږه، که غریب دی هم ښه خوشحالۍ سره ورسره ته څنګه د خپلو مشرانو غوندې هم په دغه شان د عامو خلکو سره مینه کوې او که نه بیا به بدلېږئ؟ انشاءالله خپله پوره کوشش به کوو چې مونږ خپل مشران خپل کشرانو عزت خیال ساتو او خپلو مشرانو ښه قدر کوو، خپل د نورو مشرانو هم قدر کوو ورسره. الله ماشاءالله. دا ثوابۍ کې کوم علاقه ده؟ بیګې کلی. په ثوابۍ کې بیګې کلی بالکل دا دی ځای یادېږي او دلته کې دی سره جنازګاه ده چې هغه هم انتهایي خوبصورته جوړه کړې. د دوی محلې چې ما داسې وکتل نو دوی مسجد هم ډېر خوبصورته، د الله په کور هم ښې خشته پیسې لګولي دي، په خپله دیره باندې هم لګولي او خط په اتفاق باندې اوسېږي. نو دا میسج صرف مقصد د دې دا دی چې ټول وروڼه ټول پښتانه په خپل اتفاق باندې اوسېږئ او بالکل دا وګورئ جي چې څنګه دوی دا اتفاق دی، څوک میلمانه راځي هغه دلته کې راځي آرام کوي کینی، هغوی ته بالکل څه بندیز نشته او بالکل دوی وایي چې مونږ په میلمه باندې خوشحالیږو. نو به دغه شان دا میسج مو دې دپاره درکولو چې دغه شان اتفاق ټولو ته پکار دی. دې سره به مونږ درنه اجازت والو. د الله